د ډریورونو دپاره هم یو اهم سول دی یا د ګاډي د مالکونو دپاره چې کوم ټکسي ګاډي سوتي هغې ډریورون سوتلی دي. مفتي صاحب که په دا مسله لږ کې روشني وچوئ چې نن سبا مطلب زه یا ګاډي مې سیخ کړي دي او دا فرهان ته وایي چې ته دا د موږ ګاډی ایزه ټکسي چلوه ګاټه چې څو راشي نیم زه نیم ته یا ریز یعنې سره وضاحت هم نه دی کړی ځون ته یې ها ګاټه مو ته یې ها ګاټه او ځینې خلک داسې وکړو چې ورته وایي چې ګاډی مې چلوه تو زرې پې دیاړې وي ځینې بیا داسې ها وکړو چې مطلب ګاډی دې مو وي دا ډریور مو ته وایي چې تو دا ګاډی یې تو دی تو د خپل ګاډي زه ریز ایجار دا نن نوي جدید لغت دی عربي چې دا کنورټډ لغت نه دی دا چې کوم تغیر تبدل بربود کړی دی ایجار اجاره وی د ریزې مزدرا یې دغې ګاډي و زه د ریزې تو ته زرې فکر یاد درکړه او بقیه پټراول شبه دی مخبل دې مسئلې وضاحت وکړه په داسې ځینې صورتونه د عدم جواز دي د ناجایز بودي دي که په دا لږ روشني وچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب الله پاک ته خیر پکښې وچوي. واقعتا چې دا مسله پیش کیږي زه سمعینو ته صورتونه بیان کوم خدای دې وکړي چې موږ ته په هغې باندې عمل کول نصیب شي. مفتي صاحب دا صورت جایز دی لکه تو چې وویل چې ګاډی دې مو دی زه ډریور ته ویایه چې د تو روزانه 1000 روپۍ وي تېرته چلوه دا صورت جایز دی په دغې شی شرعا هېڅ قباحت نشته. دغې بالکل داسې مثال دی لکه د ریزې چې ته یو مزدور وبولې چې دوله ته نن ته مزدورا کوه دره دیاري وکړه دا صورت جایز دی. خو دا صورت هم جایز دی چې دی تو ته ویایي چې ګاډی دې تو دی ته دې مونه روزانه 1000 روپۍ وخله دا ټیک دی په دغې شی هم هېڅ غا نشته دی. باقي یو صورت چې نن سبا ډېر زیات رایج دی دا دی چې ګاډی دې تو دی د ده مزدورا دو ترتیب دا دی چې ویګا څه ګاټې هم نیم دې تو نیم دې مو د دې دپاره دا په خدمات باندې مضاربه کول دي دغې ته مضاربت یی په خدمات باندې دا ټکی مې د سمعینو پوره دکه ادا کړه چې سره پې پوه شي. اصل شی خبره دا دو چې چاته په ګټه باندې څه شي ورکولو دپاره دا ضروري دو چې هغه سرمایه د روپۍ په شکل شوي یا د سري زرې د سپینې زرې په شکل شوي دغې ته یایي عروض سامان په خدمت باندې په دغه رنګ په نیمایي باندې ورکول چې کومه عامه فتوا دو دا دو چې دا ناجایز دي دا ټیک نه دي. امیټه چې کوم اکبرین دارالفتاء دي هغې نه چې کومه فتوا جاري کېږي په دغې باندې دو چې د اول صورتونه کښې یو صورت سره خوښ کېستی که ده ته دیاړي لګوې هم که ځون ته دیاړي لګوې هم خو دا صورت چې ګاډی مې دیر که چلاوه یې مو ته یې ګټه ځون ته یې ګټه البته دا یو وضاحت زه صرف وکړم دا صورت جایز نه دا دارالفتاء نه چې کومې فتوی جاري کېږي په هغې ښې دا صورت جایز نه دی. البته سمعینو دې پوره ځکه چې دا موقع داسې و چې پوره لږ وضاحت وي تحقیق وي. حضرت مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم دا درهم صورت هم جایز کړی دی. دا درهم صورت چې کوم دی دا چې عام د عدم جواز دو هغه صورت هم دا جایز کړی دی. نو په کور دا دو چې اول سړی احتیاط کوي چې په دغې باندې عمل وشي چې یا دا مزدور ته ډریور ته دیاړي مقرره کړه یا د دې تو ګاډي ته دیاړي یو اسونه حال دی په دغې شی تنازعات هم نه وي.